فسبح باسم ربك العظیم. تسبیح وایا، حمد و ثنا وایا د لوی رب د نوم. الله نوم کې ډېر زیات کمال دی. په آخرت کې څه کوي؟ په دنیا کې چې چا د الله په نوم باندې عقیده ساتلې ده ډېر خیر ورته رسېدلی دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د شام یو قلعه د هغې محاصره وکړه او دا خلک یې ګیر کړل. چې کله محاصره وشوله د دغې قلعه نو د دغې قلعه خلکو خپل مشر ته ووی چې لاړ شه او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړه. چې کله دی راغی دا مشر یې راغی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سیف من سیوف الله، د الله توره ورته ویلې شوې ده سیبه. چې کله راغی نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې ولیدو نو د سره لاس کې یو بوتلو ځان سره راغستو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته تاسو کو وای دا بوتل د سره راغسته دی. دغه سردار دغه قلعه والا ورته وی چې زه خپل قوم راولېږلم د صلح دپاره او زه هغوی کې یو لوی سړی شمارلی کېدمه، نو ما وی کو زما خبره ونه منلې شوه نو ما سره بل اسلار نه وه، دا بوتل مې ځان سره راغستی دی او دی کې زهر دی. ما وی دا به زه اوس کم او خودکشي به وکړم. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی ښه دی کې وی زهر دی وی او دی کې زهر دی او دا ما دې دپاره راغستی دی، کو زمونږ صلح ناکامه شوه نو زه به دا څکمه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی تره ورته وی ستا په دې باندې دا عقیده ده چې په دې کې دا کم زهر دی دا سړی مړ کوي؟ وی او دا ډېر زیات تیز زهر دی او وی دا چې چا جوړ کړي دي نو هغه ته هم د ذایقې پته نه ده لګېدلې، ځکه چې دومره تیز دی چې چا خولې له وړلې نه وي په قصاد باندې مړ کړي وي، دومره تیز زهر دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی راکه چې زه اوس کوه. ورته وی ځان باندې ظلم مه کوه، دا خو ډېر زیات تیز زهر دی او اثر یې دومره تیز دی په لږ ساعت کې سړی ختموي. ورته وی را خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته واغسته او سر یې تیلر کو راوایړو، ټول بوتل یې وسکو. ټیک ټاک ته زهر ورته څه ونه وي، د زهرو پې اډو اثر ونه شو. دا کس ته تپوس کوي دا خو دومره تیز زهر دی چې چامس کړي دی په حق ساده یې مړ کړی دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وای کو زهر هر څومره تیز دی خو ما پې د الله نوم ویلو، ما پې د خپل رب نوم واغستو او چې کله مې په د خپل رب نوم واغستو د دې اثر الله رب ذوالجلال ختم کو، ما ته د زهر سمونه وي. دغه سردار چې دا وکتل چې دومره لوی رب دی او په نوم کې دومره اثر دی چې دومره خطرناک زهر بې اثره کوي، زر په دغه ځای باندې مسلمان شو. نو د الله په نوم کې ډېر لوی کمال دی، ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمایي فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح وایه د خپل رب د لوی رب د نوم. او بعضې وایي چې در اسم نه دلته مراد ذات دی، اسم دال دی په مسما د باری تعالی باندې او په ذات د باری تعالی باندې. نو د خپل رب ثنا وایا او د خپل رب حمد وایا او د خپل رب په حمد او ثنا کې الله رب ذوالجلال ناشنا خوند اخوده دی، ناشنا کمال یې پکې اخوده دی. او دغه حمد او ثنا د الله رب ذوالجلال دا ډېر لوی کار ورکوي، ډېر لوی کار ورکوي. د خوراک سکاک
د هر څیز نه به دې مستغني کي